यस सर। صحیح ده. ان شاء الله مخکې به وایو. دا هر څه ویلي مونږ. جی ماډیول جی. او 3 سٹار 2 پورې خو فل کلیر دی تاسو مسله خو پکې نه وکنه. یس سر. صحیح ده. دا هر څه مونږ ویلیو یاد دي تاسو دې کې خو پرابلم نشته کنه تاسو. نو سر دا شوي دي شوي دا پی پی پوری شوي دي. صحیح ده. دا چې کوم دې 15 سټیپس وي کنه دا به مونږ وایو نن به ان شاء الله دینه شاته کوم څومره کار مونږ ویلې یا ټول کلیر دی مسله خو پکې نشته. نو سر دا سټیپ ور شوي 15 سټیپ. صحیح ده. دا 15 طریقې مونږ ویلې وي. بیا چې کوم دی پهله نه مونږ ویلو چې دا ټوله طریقه مونږ څخه ریموو مو کړه ټول هر څه اتوماتیک شونه بس دلته هازارد څه شو مکمل ختم شو. بل ریډیوس ته دیمه طریقه ریډیوس مطلب دا دی دا پورا کاټن کی طرح اوچته نو د ټری کې خدا پورا نه راځي کنه پیجز لکه دا پورا کاټن کوم راوالو دی دغه ته فټ کو نو نه فټ کی کنه طریقه خاصه ده هغه اوس د سلایډ کې وګوره دا ښه طریقه ده چې مطلب دی دومره شیټس راوښته دی کې 500 شیټونه وی کنه د پیکټ کې نو دا اوس کار آسان شو دی دا به اوس چې دی کا فل اچي یو کني ماچي نو دا اوس کار آسان شو نو دلته ریډیوس خبره راغله پوه شو تاسو الیمینیټ مونږ کولې نه شو نو لکه دا خو نه ده چې زه به پیج نه استعمالوم بلکې کار طریقه مې بدله کړو ریډیوس شو نه کا هازارد هلته کې کنټرول شو اور ریډیوس شو کم شو بیا بل چې د سبسټیټیوټ ته لکه مثال په تور ته ټریننګ ته ځې او زر رسیدل دي ستا نو ته وایې چې که زه اوس ډېره جلدي کوم نو اکسیډنټ وغیرہ کېدی شي ګاډي کې نو بار ملک کې ښه سفر بیا څه دی بلټ ټرین دی چې هغه لږ ښه طریقې سره ځي فاسټ another way to reduce the hazard to substitute ته لکه دا یو پځي باندې مونږ بل it with has less hazardous solution لکه کم خطرناک دغه وي لکه سبسټیټیوټ مطلب دغه شو چې څنګه مونږ هغه باره کې مونږ خبره کړې وه چې هغه متبادل لکه څنګه ماش ولا سپری مونږ ویلې چې یو کمپنی ولا دا ډېر زیات تیز دی نو هغه په زمون کا موټین یا یو بل کمپنی ولا یوز کو نه لګ ګران وي خدا غې نه سړی صاحب وغیرہ نه خرابېږي نو دا پرابلمز نه کریټ کیږي نو مطلب دا دی چې سبسټیټیوټ د یو پزی بل باندې لکه الټرنیټیو مونږ ورته ویلی شو لکه مثال په تور چې یخنیانو کې اوس خو خیر ګیس مسله ختم شو له یخنی ختم شو کنه دومره دلته په خور کې دومره نشته اوس ګرمي ده الټا نو مسله دا ده چې یخنیانو کې ګیس نه نو بیا خلک ته الیکټریک شیزونه استعمالوي لکه الټرنیټیو دی کنه چې تاسو سره ګیس حل دا دی یا خو ته سلنډر استعمال که سلنډر نه تیارېږي نو بیا د بجلی چې کم د هیټر هر څه ملاویږي نو مطلب دا دی چې دا یې پځي مونږ ځان ته بل څه حل کېدو هغې سره زموږ هغه کار هم وشي ښه طریقې سره سیف طریقې سره او زر هم وشي او هغه مسله هم کریټ نه شي داسې مختلف اوونز دي چې په هغې کې هم دا کوکینګ او دغه چیزونو کې لکه مطلب دا دی چې که ګیس نه وي نو تاسو سره د دې الټرنیټیو ډېر زیات دي نو ریډیوس خبره وشوله دلته کې بل دا دی چې دا سره ښه پراپر تن وي نو ډرایوینګ چې کوم دا حساب کتاب وي نو دا هم لږ درته آسان شي بیا چې کوم دی نیکسټ preventing people coming into contact with hazard by separating اوس دا دی چې دې ځای کې تاسو ته پته لګي چې را حادثه وغیرہ کېدی شي نو تاسو به داسې تن نه پرېږدئ دلته وګورئ ایتھورایز پرسن مطلب دا دی چې صرف چې کوم تن دې سره تعلق وي کیمیکل سټوریج هغه به راځي باقی کدی کمپنی کې هر څوک چې جاب کوي نو ټول به دې خوا نه راځي کینې اني ټایم څه حادثه وغیرہ کېدی شي اور وغیرہ لګېدی شي یا بل څه مسله کېدی شي بیا بل دا دی انکلوزنګ چې دې ته وګورئ دا جال وغیرہ نه دی لګېدلی دې کې اني ټایم د هر یو لیبر دی یا هر څو تن دی نو د لاس وغیرہ دې کې ګیر شي نو دې د وجې حادثه کېدی شي نو دلته کې دی انکلوزنګ کوي بیریر لګوي رکاوټ لکه څنګه زه دې نیکسټ سلایډ باندې ښیم تاسو ته دا وګورئ دې پې جالو لګولو دا ښکاري دا جال دې پې لګو دې سره ستا لاس سیف شو پوه شوئ که نه تاسو لکه کار کولو طریقه دی چینج کا
کلیر دی یس سر لکه هغه پریونټ کنټیکټ خبر او شو کنه دلته اوس کنټیکټ تاسو پریونټ شو پریونټ وای محفوظ کول تا نو تاسو چې کم دې سره کنټیکټ ونه هغه دې سره ختم شو یا کم شو لکه دلته ور ټول جاله ولګي دلته تاسو لاس نشیت لینو حادثه چانسز کم دي بیا چې کم دې سیف سیستم اف ورک ته لکه چې د کار کولو طریقہ هغه څه شي خدا وسره وشي طریقې سره دا خبره راغله دی کې پوه شولې تاسو کنه یې سم نشو یس سر پوه شو سر صحیح بیا چې کوم دی سیف سیستم اف ورک دی سیف سیستم اف ورک دی لوي چې د کار کولو طریقه ته ټول بالکل صحیح طریقې سره او کې ډیټیلز هاو اکټیویټی شوډ بی کیریډ آوټ ټو مینیمایز ریسک چې ټول کار صحیح طریقې سره وشي لکه مثال ته کم اکوپمنٹ باندې کار کوي چې هغه ټیک دی یا ټیک نه دی هغه نه علاوه دا غي چې کم دی ډیلی یا ویکلی بیسس باندې مینټیننس کیږي کنه مینټیننس نه کیږي نو مطلب دا دی چې هغه د وجه حادثه کې دی شي نو دا مسله جوړې دی شي بیا چې کم دی ټولو نه اخر نه کمزوري طریقه موږ سره پی پی ده لکه دا ایر مفس دي دا وګونو سیفټي د پاره دا د سر سیل هلمټ استعمالو او بیا چې کم دی دا جیکټ ته نو دام یوز کیږي دا چې کم دی د ساده پاره دی بل چې کم دی دا ګوګلز دی لکه دا د سترګو کې چې دوړې یا بل چې کم ډس یا پارټیکلز چې هغه دغه نشینو پی پی دی تم وای پرسنل پروټیکټیو اکوپمنٹ گلوز وغیرہ هم راځي دی کې لکه بوټان هم راځي دا ټول چیزونه دی کې شامل دي بیا چې کم دی وی ان جنرل ریسک لکه جنرل کا خبره کوي کنټرول ریلی آن پیپل لکه آر ویکر دین دوز دیٹ ډونټ نو وی چې خبره دا ده چې هلمټ به هر ټایم اچي دا څنګه نه چې کله ډیوټي وي هغه ټایم په اچو ولې اني ټایم حادثه کېدی شي دا اوس ما سره انیمیشن پلی کېږي نه خو اصل کې بره نه سټک راو غورځېږي نو دا په سرو لګي نو حادثه کېدی شي نقصان کېدی شي بیا چې کم دی دلته تن صفایي کوي خو ما سره د انیمیشن پلی کېږي نه څه مسله ده دی کې نو دا دې حوالې سره خبره کوي مطلب ډیفرنٹ هیزارډ دی ډیفرنٹ پرابلمز آی د وجې کریټ کېدی شي دلته چې دا تن منډه باندې کار کوي نو دا طریقه ده دا غلطه ده نو دغه د وجې مسله پکې راغله بیا سیف سیستم اف ورک دا دی چې په طریقې سره به کار کې منډې بنوي بیا چې کم دی دي ډیفرنٹ اکوپمنټس لګولي د ټمپریچر چیک کول لپاره ډیفرنٹ اکوپمنټس دي چې دلته اور ټمپریچر وغیرہ ستا روم چیک کیږي هر څه نو مختلف ډیوایسز ملاویږي ښه اگر ټمپریچر چیک کوي صدا سی وی چې هغه سره مطلب دا دی چې اوازي کې اکسیجن یا بل سره یا مثال په تور اور لګي سموک ډیټیکټر هغه هم هغه سره الارم کنیکټ وي نه الارم لګيږي مختلف ډیوایسز ملاویږي موږ سره د ساوند لپاره خپل ډیوایسز دي کوئی ځکه ډیر زیات شور وي نو هغه ځکه انسان ته منټلی پرابلمز کریټ کیږي نو دې شیزونو ته وګوره تاسو به انسپیکشن ریکارډ وځان سره ساتي چې تاسو کم ریکارډ دی چې دا غي څه پوزیشن دی چې دا کله کله چک شوی دی کنه میاش ته څو کډو ګوري نه نو دې شیزونو ته بل خیال کوی تاسو دا څه وګوره دي دا مختلف ډیټیکټر ولګولې دلته پراپر وینټیلیشن شته وینټیلیشن نه نو بیا مسله کریټ کیدی شي کنه دې د وجه بیا چې دلته یو انیمیشن دی موږ سره روډ جوړیږي نو دې کې ډیفرنٹ هیزارډز دي خو دا انیمیشن ما سره پلی کیږي نه دا به انشاءالله نن زه د سیسټم ته وینډو وکړم نو دې به بیا سبا ته امید دی چې ټیک به وي که نه اوس نن ما سره نه پلی کوي څه مسله ده دې کې بیا چې کم دی وطن کار کوي نو دلته مختلف هیزارډ دي نو د پهلنۍ طریقه دی وایي چې الیمینیټ هیزارډ هماغه 15 سټیپس کې دا پهلنۍ طریقه د هیزارډ الیمینیټ کا لکه ګاډي راځي نو ګاډي به نه تېرېږي نو هیزارډ نشته خو ورسره نقصان دا دی چې ټول ګاډي به ډایورټ کېږي د بل روډ ته به اوړي نو ټینشن به جوړېږي رش به جوړېږي خلکو ټایم دغه به ضایع کېږي نو دې کې ګوره درې شیزونه دي ټایم دی کاسټ دی مطلب خرچه ټایم کاسټ اور ایفرټس دي لکه چې دا درې واړه کم دي اور ایفرټس که دې خو تاسو وګورئ نو دا درې واړه زیات لګي ټایم هم ستاسو ډېر ضایع کېږي چې روډ دا بلاک کې دا روډ او د بل روډ باندې چې ته کله ډرایو کې
د ګرین لاین ښکاري دا چې زه ډرا کوم نو مطلب دا دی چې په دې باندې ته تیریږي ستا خو به ټایم ډېر ضایع کېږي. یو دویم مسله د کاسټ به لکه خرچه به پې ډېره سیوا راځي چې داسې ته ځې پټرول او مختلف چیزونو نقصان به هم کېږي او ایفرټس هم دي لازمي خبره ده ستاسو کافي ټایم او دا شیزونه ضایع کېږي ټایم وغیرہ. نو سیفټي دا وي چې ټایم کاسټ اور ایفرټ سے پکې کم لګي اور سیفټي هم پکې زیاته وي. نو دا طریقه ټولو کې بیسټ ده. نو ایلیمینیټ هیزرډ چې کم دی دلته کې اپلای کول نه دي پکار ولې چې دې کې دا درې واړه شیزونه نه کمپنسیټ کېږي. نو ځکه دا طریقه پهلنۍ طریقه دلته نه ده پاسیبل. نو دویمه طریقه اوس مونږ ګورو. دویمه طریقه ریډیوس هیزرډ دی. اوس دې څوک مختلف ځایونو کې بورډونه یې کېښود چې یاره داسې نیمه لاره دي بنده کړو نیمه لاره داسې کلاوه ده نو مطلب ټرافیک هم روان دی هر څه ټیک ټاک روان دي. بیا چې کوم دی بله دې طریقه وکړه پریوینټ کانټیکټ وکړو دا وګوره مختلف چیزونه داسې نیم روډ بیا بند کو بس باقي روډ کلاو دی دی خوا دا یو روډ کلاو دی. تاسو که څه تپوس نه وي نو فلحال مایک بند کړئ هلته نه ستاسو شور راځي که نه بیا چې زه ریکارډینګ تاسو ته اپلوډ کوم په هغې کې ورته ډېر شور راځي. نو دلته کې دا خبره وشوله چې پریوینټ کانټیکټ دی چې کومه دا لاره ده نو دا به کلاو دغه کېږي نه دا بیا پرابلم کریټ کېږي دې د وجې. بیا چې کوم دی سیف سسټم فرق دی چې د کار کولو طریقه دا ده چې هر چا هیلمټ پراپر اچولي. اوس دا نه ده چې هیلمټ دې واچولو نو ایکسیډنټ به نه کېږي په روډ ته ودرېږم نو دا طریقه غلطه ده. دې خوا دې دننه باونډري کې به ودرېږي. هغې نه علاوه دا دی چې هیلمټ به دې اچولي ایر مف به دې اچولي لکه غوږونو والا او دې نه علاوه بوټان او هر څه به دې ښه پراپر سیفټي به کې لکه هسې دغه به نه کې بیا درته مسله جوړېدی شي. بیا چې کوم دی ټولو نه کمزورې طریقه لکه آسانه طریقه هغه د پی پی ایز ده. نو پی پی ایز مطلب دا دی دا وګوره ټول دی هیلمټس ګلوز او دا ایر مف دا وګوره دې ته نه ایر مف اچولي نو هر یو تن خپل پی پی ایز استعمالي لګیا دی. نو هغې نه چې کم دی حادثې چانسز کم شي دا نه چې حادثه نه کېږي خو دا ټولو نه کمزورې طریقه ده لکه دې ته تاسو خیال کوئ. دا 15 سټیپه مونږ وویلې نو دې کې به تاسو ګورئ چې یاره کم یو سیف طریقه ده اور خرچه هم پې زیاته نه کېږي ټایم هم پې زیات نه لګي. دې شیزونو ته به تاسو خیال کوئ. رسک مسٹ بی ریډیوس لکه رسک چې کم دی هغه لازمي کمول پکار دي. ریزنیبل پریکټیکیبل اوس ریزنیبل پریکټیکیبل مطلب دا دی چې هغه هلته کې مونږ ته ښکاري چې او یاره دا بالکل ټیک دی په دې باندې زموږ ټایم ریزنیبل دی. او پریکټیکیبل مطلب چې هغه ځای کې دا ټایم کاسټ دی او ایفرټ چې کم دی هغه برابر دی مطلب ډېر زیات نه ضایع کېږي. او ریزنیبل خو دې ته وایي چې مناسب. نو دا اوس وایي چې پهلنۍ طریقه ښه ده که دا دویمه طریقه ښه ده. نو پهلنۍ طریقه ځکه نه ده ښه چې دې کې ټایم کاسټ ډېر لګي او په دې باندې لږ کم دغه لګي. نو داسې مختلف آپشنز دي مونږ سره. نو که دلته کې وګورئ که نه تاسو نو دلته سیفټي زیاته ده خو ټي سی ای لکه ټایم کاسټ اور ایفرټ څه دي ایفرټ ټایم کاسټ اور ایفرټ څه دي زیات دي. نو ځکه دا طریقه نه مونږ نه استعمالوو. اوس دا بل که مونږ وګورو نو دا به لږ اسان وي. نو دا څنګه وي په دې کې سیفټي ده اور ټایم هم پې لکه ټایم هم پې کم لګي اور کاسټ هم اور ایفرټس هم. نو دا والا طریقه بیسټ ده. لکه وګورئ سیفټي خو دواړو کې ده برابر ده سیفټي او د خرچې حساب مونږ ولګو نو خرچه بیا مونږ سره دې د وجې کافي زیاته شي. نو دې دغه ته به تاسو خیال کوئ. بیا چې کوم دی نیکسټ پوټ رسک انټو کنټرول بس لا کدا زموږ سلایډ چې کوم دی پوره شو نو دا سلایډ چې کوم دی بس دا خو مخ خلاف روز مرته ویلو کنه چې په دې کې وګورئ دا ایمرجنسي گیټ ته دې ته مخامخ غندونه پراتی یا ډبې مبي نو دا طریقه غلطه ده دا سیفټي خلاف دی. لکه دې ته وایي هاوس کیپینګ مطلب دا دی کنه ګلاب چې کم هر څه سامان خپل ځای باندې یو خو پروت وي بل صفایي سوترایي خیال ډېر زیات پکار وي. اوس دا وګورئ دا صفایي نه کوي نو دې کې څه غورځېدی شي نو مطلب دې د وجې پرابلمس کریټ کېدی شي. نو دې شیزونو خیال به تاسو ساتئ. ټیک شو. لکه څنګه چې دلته مونږ ته دا مختلف هیزرډ شو کوي که نه چې یاره دا هیزرډ دي مونږ سره لکه څنګه دا صفایي دلته هم دي نه ده کړې دې کې هم څه غورځېدی شي دا تن اخوا روان دی دا باندې دا ټایم جلدي دا مختلف هیزرډز دي دا مختلف هیزرډ شو کېږي. ټمپریچر هم هیزرډ دی ښه
مختلف چیزونه دي هغه د وجه پرابلم کریټ کیږي دا سیدا تنانو هازارډز دي دا مونږ الریډي ویلیو چې څنګه د تار لار کې خور کړي کپدې کې څوک تیریږي را تیریږي تار کون خلی او کتار چرته نه کټ وینو کرنټ هم لګي دی شي لکه دوه حادثه یو ځای کې دی شي چې څوک په کون خلی وګورځيږي نو یو خو به وګورځيږي بل بجلی به مونږ نشي نه کډو نقصانات به یو ځای وشي نو دې شي زونه ته تاسو له خیال کوئ پوه شو تاسو په دې باندې یس سر ها نو دغه حساب دی دا زموږ سلایډ پورا شو دریم والا اوس ان شاء الله سلورم سٹارټ کوو صحیح ده کنه سم خو نشته دلته پورې نه سر صحیح ده ماشاءالله تکړه یې ښه سر جی کو دا ویډیو په کې دی نو به لګ لپټاپ کې دی سر دا اصل کې یار د ما د مسافس کې لګا مسله ده امرته نن ان شاء الله دې ته ونډو کوم سیستم ته لپټاپ ته کنه نو دا به صلاح د دې به حل شي ان شاء الله تاسو سره خپل کی کنه تل سیستم کې تاسو موبایل کې هونه کې خو سیستم کې کی یا لپټاپ کې سر موبایل کې نه کې لپټاپ کې کی ها بس لپټاپ کې یا دغه کې کتا سره نو ولته وګوره او دا ان شاء الله زه سبا ته ما حل کړی وی دا ټیک شو کنه نو اوس مخکې ځم کنه دا خو مونږ سٹارټ کو لاړم بیا وی what does the law require to do کلا سوي چې څنګه کار وکړي ایز ا منیجر لکه ته الریډي منیجر لکه منیجر سره کار وي د سیفټي والا یادې ښه بل نه خو بزنس سره کار دی د بزنس سره نه د سیفټي سره کار دی هغه دا وایي ایز ا منیجر یو نو یو هاف هیلث اینڈ سیفټي ریسپانسبিলিټي وایي چې ستاسو ذمہواری د سیفټي دا د سیفټي ذمہواری بٹ واټ از دیئر ټو ګایډ یو لکه زه مثال په تور تاسو هم چې ته مسلمان نو ټیک ته مسلمان هو تاسو څنګه پته لګي نو مونږ قرآن او حدیث ته ګورو چې یاره دا جون بداسې تیرې دا خبرې دي نو مطلب سنه سو خوې کنه چې هغه مونږ ګایډ کوي لکه مثال په تور کاری وی یا چې کوم د مفتی وی یا بل تنوی یو تنوی هغه مونږ چې کوم کوالیفاید وي هغه مونږ په دې باندې ګایډ کوي چې یاره دا کار به داسې طریقې سره کوي نو دې حواله سره خبره وشوله بیا دې لا سیټ د باونډریز بل دا چې لا نه تا ته دا پته لګي قانون لا وی قانون ته کنه نو دې نستا باونډري پته لګي چې زه کار کولې شم اوس لیګل هغه ز کولې شم مطلب باونډریز کې او کله دې نه تا آوټ کېږي نو بیا ایلیګل کاونټ کېږي within which companies must be operate چې کوم کمپنیانه چې هغه لازمی هغه حساب سره کار هغه کوي بیا دې law attempt to be fair by requiring you to be responsible for reasonable foreseeable risk بل اوس foreseeable خبره وشوله پہلا و دینا مخ کې ریزنیبل پریکټیکیبل چې پای کې خبره وا پریکټیکیبل کې چې ټایم کاست او دریم خبره ایفرټس وا اوس فورسیبل مطلب دا چې کم تا ته په نظر خنخ کاری خو ته سوچ کولې شي لري سوچ وای کنه چې مخ کې سوچ وکې نو فورسیبل ریسک دیته وای چې څنګه د انیمیشن ښکاری د کارټون مطلب دې دا سوچ کوي چې دا لار کې دی اوتار دی او ګیټ مخې ته دی نو چې دلته نه څوک تیریږي نو دې کې کون خلی نو غورځېدی شي نو دې ته به تاسو خیال کوئ او بل دا دې رسک څه دی لکه فورسیبل دا وګوره سوچ وکړو دا مسله لا شوې نه ده او دا سوچ وکړو چې د تار کې ټریپینګ کېدی شي لکه سلیپ کېږي خو نه خلک ټریپ کېږي لکه د تار کې نښلي نو وایي چېرې دا خو خبره مشکله ده لکه مسله به جوړېږي لکه څوک لا غورځېدلی نه دي دا صرف وکتل ولې د ده کار څه دی ریسک اسسمنټ دی که نه چې ریسک اسسمنټ یو کو هغې نه پس ریسک کنټرول کول دي نو هغه ریسک په څنګه کنټرول کوي چې دا تار دلته نه مونږ لاره نه ختم کو بل سایډ ته یې بوځو بل څنګه بوځو یو خو دا طریقه ده چې دا بورډ زه دې سایډ ته ولګوم داسې ده که نه بله طریقه دا ده چې دلته زه دې پاسه کارپټ واچوم نو هغه به لاندې پټ شي درېیمه طریقه دا ده د تار زه د دروازې د پاسه راتېر کړم او داسې راولم نو تاسو وګورئ خرچه په کمه یو زیاته کېږي تاسو ماته جواب راکړئ که نه لکه د کارپټ باندې خرچه ډېره راځي دا بورډ دی خوا لګولو باندې ډایرکټ خرچه زیاته راځي که دا تار زه داسې د دروازې د پاسه راولم بیا خرچه ډېره راځي سر چې کوم یو تار ډېر زیات لګي خرچه په هغه ډېره راځي نو ها ویری ګډ نو همدغه خبره شو چې
مونږ ګورو که نه چې فورسیبل لکه مونږ ته په نظر خو نه لګي خو ته به د ذهن نه سوچ کې چېرې دا مسله مونږ ته جوړېدی شي نو د هغې د حل دا دی چې دا بورډ د مونږ دلته ولګو بس دا مسله به حل شي دلته نه لکه رسک به ختم شي هلته نه یا کم به شي کنټرول به شي اکارډینګ ټو لا دی نو وایي چې قانون دا وایي امپلایرز آر ناٹ ریسپانسیبل فار ایشوز لکه چې یو حادثه وشي نو بیا به ته ورته صفایانې نه پیش کړې بس هغه مسله تا د وجې شوې ده او ته یې ذموار یې لکه مثال په طور څنګه سعودي کې هغه کرین غورځېدلی و نو لکه هلته کې بیا دا خبره راشي چې هغوی خو ستاسو دې ته نه ګوري چې یاره خیر دی ستاسو د مینټیننس نه وکړی یا ټیونینګ مو نه وکړی بس هغه به در باندې یا جرمانه لګوي یا به کمپني درته بلیک لیسټ کوي لکه څه نه څه پرابلم به درته کریټ کېږي نو فار ایشوز دے کین سکسیسفلی آرګومنټس به وي نه کې ناٹ ریزنیبل فورسیبل لکه ته یې ذموار یې ته به کوشش کوي چې د حادثې دغه چانسز بیخي کم شي لکه دې ته به نه پرېږدي چې حادثه وشي او بیا به یې ټیک کړو لکه بیا والا خبره دی کې کامیابه نه ده هغوی چې یو مسله ده هغه به حل کې ته لازمي دا بیا چې ټیک کړو نو هغه خبره دلته اکسیپټیبل نه ده نو په دې توګه پوه شولې نو وایي چې د دې سمپل درې طریقې دي چې کوم ریزنیبل فورسیبل ریسک مونږ کتی شو یو خو کامن نالج دی چې زمونږ چې انسان چې کوم دماغ دی هغه کار کوي چې دا خبره داسې کیدی شي لکه مثال اور دی اوس یو ماشوم دی مازه کار نه کوي چې اور نه مو زه سوځم که څنګه خو ستاسو او زمونږ خو ساینسز شته دی لکه مونږ ته پته لګي مازغه مو کار کوي که نه چېرې که زه اور ته لاس وړم نو لاس راته سوځوي داسې ده نو دا کامن نالج دی بل انډسټري نالج دا دی مثال په طور ته ګاډو باندې ښه پوهېږې نو ته به د ګاډي ایکسپرټ یې نو د انډسټري نالج شو یا مثال په طور د موبایلو بزنس دی یا بل څه دي نو چې هغې حوالې سره به تاسو ته پته وي چې دا بزنس دی یا دې سره دا پرابلم کېدی شي نو ته به هغې حوالې سره سوچ کې داسې چې کوم دی ایکسپرټ نالج کېدی شي لکه یو شي سره ستا ډېر زیات ټایم تېر شوي که تا سره ډګري هم نه وي خو تا ورسره ډېر زیات ټایم تېر کړي نو تا سره د هغې ایکسپرټ لیول نالج وي نو هغې د وجې ته هغه حادثې نه او دغه نه بچ کېدی شي بیا وایي ایز ا منیجر یو آر ریکوایرډ ټو اسیس ریزنیبل فورسیبل ریسک ته به هلته ریزنیبل فورسیبل ریسک به ګورې چېرې دې نه ماته څه نقصانات کېدی شي هغه به لازمي د هغې ریسک اسیسمنټ به کې ریزنیبل فورسیبل والا اینڈ ریډیوس ریسک سو فار ایز ریزنیبل پریکټیکیبل نو ته به هغې چې کوم دی ریزنیبل فورسیبل دغه به کې او بل دام خبره چې پریکټیکیبل هم لکه چې په هغې باندې ټایم کاسټ اور څه کم راځي افیکټ ها ویری ګډ نو دا خبره دی کې راغله بل چې کوم دی مخکې نو دا وګورئ ریزنیبل فورسیبل د سوچ وکړو او دا بیا وویلې چې هغه ښه طریقه دا وه چې هغه سایډ ته بورډ شفټ کړي نو بس هغه مسله به حل شي او دا انیمیشن ما سره نه پلی کېږي ځکه دا مسله ده او دا به انشاءالله امید دی سبا ته به زه دا حل کړم دا خبره کوي چې لکه لیګل ریکوایرمنټس د وجې تاسو ادر پرابلمز هم جوړېدی شي بیا چې کوم دی دې کې دوه قسمه مونږ سره لا وي یو کریمینل لا وي او یو سیول وي نو کریمینل کې خو چې کوم دی ادر ایکټیویټیز یا پرابلمز وغیرہ ډسکس کېږي دې کې هیلث اینڈ سیفټي ورک لکه مختلف کوډز دي که نه لکه قانون دی مختلف کوډز هیلث اینڈ سیفټي ایټ ورک د کار کولو په ځای کې هغه 1974 دی او دې ته HASWA ورته وایي بیا چې کوم بل دی د منیجر آف هیلث اینڈ سیفټي ورک ریګولیشن 1999 دا یو رول دی او دا پیج وغیرہ ځکه شو کړی دی چې داسې یو قانون دی او د دې ډفرنټ چې کوم دی ذمہواریانې او دې کې هر څه کلیر وي او دا میټینګ به اوس دی ختم شي خو بیا دوباره جوائن کړئ ښه دا اټومیټک به دی اوس بند شي بیا چې کوم دی ورک پلیس سیفټي اینڈ هیلث ویلفیر ریګولیشن دی نو هغه ځان له یو قانون دی او د هغې ټول حساب کتاب داسې وي دا یې کوډ دی 1992 بیا چې کوم دی د ریپورټینګ آف انجریز دی لکه هغه یو ځای کې حادثه وشي سایډ کې یا هر ځای کې انډسټري وغیرہ کې یا څوک بیمار شي یا بل څه دغه ډینجرس او خطرناک حادثه وغیرہ وشي 1995 نو دا به ته لازمي ریپورټ کېږي نه بیا پرابلمس کریټ کېدی شي دا وایي چې هغه چې څوک که قانون دا الریډي پاس شوی د چېرې ته سیفټي چې فالو کوي که نه نو د غټو حادثو نه بچ کېدی شي او سیفټي پکار وایي هم دی ته چې ته یو حادثې نه اول
کوشش وکړه چې هغه ونه شي که هڅه وشي نو بیا خو هغې څه فایده نه شو چې ته بعد کې بیا سوچ کې نو ځکه دا بیفور دلته هایلایټ کړی دی چې یو حادثې چې هیپن کېږي لکه یو حادثه کېږي نو د هغې نه اول به ته هغه حل کولو کوشش وغیره به کې نو دې شیز ته به تاسو لږ خیال کوئ نو لکه هغه هم دا وایي سیفټي قانون دی چېرې دا به تاسو لازمي فالو کوئ سیفټي چې سیفټي فالو کړئ بس هغه مسله بیا اډو کېږي نو که داسې حل مسله وشوله بیا به ته لازمي کورټ ته ځې او بیا ته دا مختلف کورټ چې لیکلي دی د وجې سزا اور قید او مختلف جرمانې وغیره لګي نو دا یي جرمانې هم ډېرې زیاتې وي لکه څنګه تاسو ته ما ورځ ویلي چې مثال په طور ستاسو 2000 روپۍ ډالر دی یا پاونډ دی یا یورو ده یا هر څه تنخواه ده او در باندې 20000 روپۍ دغه ولګوي یا 2 लाख نو بس بیا خو د تاسو د 2 کالو یا د هر څومره ټایم تنخواه خو لاړه که نه نو داسې مختلف پرابلمز در سره کریټ کېدی شي نو تاسو به لږ احتیاط کوئ سیفټي به کوئ که سیفټي نه کوئ بیا پرابلمز کریټ کېږي بیا ان کریمینل لا د سټیټ مسټ پروف اټ کیس بیانډ ریزنیبل ډاؤټ نو ریزنیبل لا دی چې کوم د هغه شک و شبهات دي هغه به خپله دی کلیر کوي چې یاره دا خبره ده او دې طریقې سره دا مسله ده دا به حل کړي هلته به کورټ ته به ځي هلته به پیشي وي لکه دا ټول حساب کتاب به هغې ته خپله کلیر کړي لایکلی آوټکم څه وي لکه د هغې ریزلټ به څه وي که یو حادثه در باندې دغه شو ثابته شو چې دا ستا غلطي وه نو هغه وایي چې جرمانه کېدی شي مختلف دي لکه جیل ته تللی شي فاین در باندې لګېدی شي یا درته وایي چې دا فورن ټیک کا نو مختلف مسلې او پرابلمس هغې د وجې کریټ کېدی شي بیا چې کم دی سیول لا دی نو دلته کې اوس تن دی د فیکټري کې زخمی شوی دی اوس څه د وجې شوی دی نو دا به اوس دلته ډسکس کېږي سیول لا کې نو دا به خپل کیس خپله لړي دغه کوي پیپل انجرډ بای نیګلنس اف ادر نو اوس خبره دا دلته به پته لګي چې یاره دا د خپل چې کوم دی د خیال نه وساتلی ځکه دا حادثه وشوه یا څنګه لکه یو اگزامپل در کوم چې یاره یو ځای کې ته جاب کې او تا ته هغه ځای کې وردي مطلب یونیفارم څنګه سکول کالج والی که نه چې تا ته یونیفارم در نه کړي او درته وي چې بس یونیفارم کې راځه نو تا ته څنګه پته لګي چې او بل دا هم دی چې کله ته جاب کې نو یونیفارم خو بیا چې د ډپارټمنټ ذمہواري ده چې هغه به درته درکوي هغه خو بیا ته خپل کور نه نشي راوړی نو دې چیزونو به مونږ خیال کوو جی جی خیر دی راځي صحیح ده نو دلته کې ګوره مونږ سره دا وایي چې یاره ډفرنټ پرابلمس کېدی شي لکه مثال په طور پیپل انجرډ شو بریچ آف سټیټري ډیوټي لکه چې کومه ستا ډیوټي ولا مثال په طور تا ته ویلې چې ته به هیلمټ اچو ته کا ټایم کې تا هیلمټ نه واچولو نو بیا خو کمپني نه ده ذمہوار بیا خو ته ذمہوار کین سی کمپنسیشن دی ته وایي چې د هغې په ځي تا سره څه مدد وکړي یا بل څه درته حل وباسي مثال په طور زه درته یم چې یاره زما کلاس نن نشته نو دا کلاس به درته زه لازمي کمپنسیټ کوم کمپنسیټ دی له وایي چې نن خو دا کلاس ونه شو خو دا کلاس به سبا له وشي او دې ته کمپنسیشن وایي نو داسې دا کمپنسیشن مختلف فارم کې کېدی شي دته پیسې میلاو شي کېدی شي چې دته وایي چې ستا څوک زوی وي نو هغه ته به مونږ جاب ورکو نو لکه مختلف فارمز کې دې ته کمپنسیشن میلاوېدی شي نو دې شیز به مونږ دغه کوو لکه پوه شولې تاسو پرابلم خو نشته دلته پورې نو سر صحیح ده بیا چې کوم دی مخکې to be successful the claimant لکه claim چې څوک کوي must show that ته به لازمي پروف کوې شیزونه څنګه به یې پروف کوې the defendant owed the claim duty of care چې لازمي خبره چې ته به یې چېرې ما خو سیفټي فالو کولو خو بیا هم حادثه وشوله نو بیا به یې کمپني ذمہواري او که نه هغې درته هر څه پرووایډ کړي او تاسو خپله سیفټي نه وي کړی نو بیا خو به یې تاسو ذمہوارې نو دلته پورې پوه شولې سر بیا دې نه مخکې چې کوم دی مونږ سره د ډیوټي آف کیر واز بریچ لکه چا سیفټي نه فالو کول نو دې د وجې دا حادثه وشوله مسله کریټ شوله
بیا د انجری واز کاز بای د بریچ اف ډیوټي اف کیر چې د چا ډیوټي واغی هغه نه فالو کولو سیفټي نه فالو کوله د وجه حادثه وشوله بیا چې کوم دی اف د امپلای دی لکه چې څوک جاب کوي played a part in the injury لکه هغه د وجه څخه حادثه وغیره وشولې دی claim may be reduced لکه کله کې دی چې ستا خپل غلطي وي نو بیا به پورا کلیم چې تکې نو هغه اکسپټیبل نه دی لکه مثال په تور زه درته یم چېرې نن کلاس نه علم نو زما خو خپل اصول دا دی چې ما کلاس ونه غوښ زه برته کمپنسیټ کوم خو چې مثال یو سټوډنټ دی هغه راته وایي چېرې سر زه به یو هفته نه یم بیا به داسې وکړو هغسې به وکړو لکه کار راته ګرانوي نو بیا به ورته دغه وایو چېرې دا خو اوس کمپنسیشن خو د دې ځکه نه کېږي چې دا خو ته چوټي کوې که نه مونږ خو نه کوو یا څنګه که ته جاب کې وګورې چې ته وایې چې زه به یو هفته چوټي کوم بیا خو تا ته یو هفته سیلري نه میلاویږي زیات نه زیات 2 چوټیانې الاؤډ وي که ته زیاتې چوټیانې کې چوټي خو به میلاو شي خو سیلري به درته نه میلاویږي نو مطلب دا دی چې داسې کیسز پکې راځي نو دې شیزونو خیال به ساتئ تاسو بیا چې کوم دی د سیول لا دی د کلیمنټ مست بی پروو اټ کیس چې کوم سیول لا دی نو هغه مست خپل ځان به خپله پروف کوي چېرې دا مسله ده او داسې طریقې سره ده ان کیس آن د بیلنس آف پروبیبلیټي وایي چانسز ته چې لکه څنګه مونږ ټاس ولو که نه وی چې 50-50 دی یا به زما بیټینګ راشي او یا به زه به وګټم یا به وبیلم نو پروبیبلیټي وایي چانس ته لکه څومره ستا چانسز دي چې یو کار به ته وکړې او یو کار به ونه شي لکه دې حوالې سره دا خبره مونږ کوو دی نو امید دی دلته پورې به کلیر یې مخکې ځمه سر جی بس دومره کلاس زه ټیک شو نو دلته پورې خو مسله نشته دغه څه که نه نه سر نشته وګورو انشاءالله ټیک شو خبره ده بس انشاءالله دا نیم مونږ وویلو که نور څه تپوس وي تاسو وله دې کار کې یا چې کوم مونږ دې نه ولې وویلو که نه په هغې کې څه مسله را مسله نو تاسو تپوس کولی شئ انشاءالله کلیر دی ټول یس سر بس ختم کو کلاس ختم کې صحیح صحیح ده او دا درېم ملګری به اوس روزانه وي که نه هغسې نن راغلی و چکر ته دا اسماعیل دی که څوک دی سر جی زه خو ویلم زه ټیک شو سم دغه نشته دی او دا ویډیو به زه اپلوډ کوم اوس ښه کلاس نه پاس څه وایې تاسو لینک هم راونه دی کوم دغه ته چې اپلوډ کوئ تاسو او دا به اوس والا چې کوم دی دا مې ریکارډ کو که نه دا به زه اپلوډ کوم موږ ته لینک راسینډ کړئ بیا چې اوپن کوو هغه چینل لینک مې تاسو ته سینډ کړی و که نه هلته بس ډایرکټ اپلوډ کوم هلته ډایرکټ ګورئ بیا موږ ته نه راغلی تله ما ته راغلی دی یوټیوب چینل ایچ کې ټویټر پی کې وګوره که نه په یوټیوب یې سرچ کا زه ته چل خیمه که نه ټیک دی دغه به سرچ یوټیوب باندې دغه ایچ کې والا او دا چې به دغه باندې سرچ کې که نه نو بیا درته راشي ټیک دی سر دغه به سرچ صحیح شولو صحیح سر زه ټیک شو اوکې ډېره مهرباني ستاسو مثبت لینک درسم لینک دی راکړه